بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې د گواهی اور کوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیر زیات محترم او ډیر زیات قابل قدر مسلمانانو خويندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الاخلاص ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، سورة الاخلاص هغه سورت دی چې صرف په درې پیرې ویلو سره الله پاک انسان ته د پوره ختم د قرآن مجید ثواب ورکوي. سورة الاخلاص هغه سورت د محترمو پیرا د دوانو جهانو سردار مبارک خلکو ته ویلي چې یاره څوک به د قرآن مجید ختم ضروري. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د الله رسول زه به وکما، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل څنګه ته کې ټول صحابه کرام شروع واچوله. علی صاحب یو 15 منټه بعد راغله، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دوی چې او ما ختم وکړو. څنګه دا ختم وکړو؟ بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ما درې پیری سورۃ الاخلاص ویلې او د هغې ثواب د یو ختم د قرآن مجید ثواب دی. محترم مسلمانانو، په سورة الاخلاص کې د الله پاک یو نوم دی الله الصمد. الله بے نیاز دی، الله بے پروا دی. الله نه نه چانه پیدا دی، نه څوک پیدا دی، یو قسم نه د الله پاک د بڑائی ذکر وکړي. الله پاک بے پروا دی، مطلب چاته حاجت نشته. چې کوم سړی دا صورت وی الله پاک د انسان بالکل بے پروا کی چاته به حاجت نه، سب هر قسم حاجت د پوره کیږي. مخلوق ته الله پاک ته نه ورها، بس کته کامیابی غواړي سورۃ الاخلاص شروع کړو ځنه وای، سورۃ الاخلاص شروع کا روزانه وای. او نن چې کوم سورۃ الاخلاص وظیفم دا منظم دی، تاسو دا منځو کوي او دا ترتیب او طریقه کار واوري، ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ بدر کې محترم حیران نشي دومره سبا الله پاک در کې دلا. او سورۃ الاخلاص داسې سورت دی چې دا ماشومانو لم ورزي، زنانو لم ورزي، نارینهو لم ورزي، هر چا له سورۃ الاخلاص ورزي. بس با کمال انسان هغه دی چې د سورۃ الاخلاص دغه منځو دغه ترتیب د زده کې په ژوند کې هم محترمه پیرو کې ده. بس کوم خوشحالي چې الله پاک له ور کې دلا دا در پر ډیر زیات را محترم الله پاک نه رزق غواړي درکې بدل. الله الصمد پکې کاروبار درکې، کو کاروبار ته غواړي کاروبار به درکې، بهترین او پرسکون زندگی غواړي درکې بدل. دغه رنګ د حلال او ډیر زیات مال ګوري درکې بدل، نوکری غواړي درکې بدل. دغه رنګ محترم سمره لانجی کنجی دغه نه ختمېدل، دغه نه سایت ټکېدل، مشکلات ختمېدل، پریشانی ختمېدل، د ټول محترم په سورۃ الاخلاص برکاتو کې شامل دي. الله پاک بر چاته محتاج نه، الله پاک بر یو ځکین خلای نه. بس تاسو صرف د سلور رکعات منځو د سورۃ الاخلاص کوي، ان شاء الله العزیز هر قسم مسله دا الله پاک تاسو ختم کی، هر قسم حاجت محترم الله پاک تاسو پوره کی. او د جمعې په ورځ وظیفه ډیره زیاته پاورفل په نور ورځ محترم دا وظیفه تکول شي. بل خبر محترم دا چې کوم ترتیب دی، کوم طریقه کار دی، تاسو ته هایمه او دا شروع کوي، ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ وکړي محترم، ډیر زیاته فائدہ. تاسو به سلور رکعاته نفل صلات اخلاص منځو کوي، صلات منځو اخلاص سورۃ الاخلاص والا ترتیب او طریقه کار به صحیح ترتیب بدل شي. تاسو به نیت وتړئ، نیت کوم نظر د اخلاص دو رکعاته نفل صلات اخلاص منځ دا کوم پر ذرواه پر زړه خدای خاص ور تعالی را محمد کعبه شریف کولور کو. الله اکبر دومره بس سبحان ربی الحمد وربسی سورۃ الاخلاص با 45 پیری وی 45 پیری 45 پیری با سورہ اخلاص وی کتب شرکات پورا کی پاو سے دیم رکعت الحمد بوی. بیا براج سورۃ الاخلاص بتوی سلوہ پیری با او دیم رکعت کی یو رکعت کی 45 پیری او بلکہ 40 پیری سلام دیو ګرځاو. بیا باندې نو تړي د 2 رکعاتو اورې تلو. بیا ورغه نه بعد تاسو سبحان
ورپسې پوره موږ پوره کوي دغه رنګې الحمد دغه رنګې سورة الفاتحه او سورة الاخلاص به تاسو بیا 15 پیری وایي پورا لګو بیا به د هغې نه بعد ته رکعت پوره کړي او پابسې دویم رکعت ته چې پاسېږي نو سوره فاتحه او سورة الاخلاص یعنې قل هو الله احد دا به دوی 40 پیرې کله سلام وګرځو د هغې نه بعد به تاسو 21 پیرې درود ابراهیمي وایي کوشش وکړئ یو شپېرې لومړي کې درود ابراهیمي او بیا چې کله ته اخره کې موږ ختم کې بیا یو شپېرې درود ابراهیمي او بیا د هغې نه بعد یو شپېرې تاسو سورة الاخلاص ته شروع کړئ انشاءالله العزیز تاسو څومره مسلې مسایل دي څومره پریشانۍ دي ټینشن دی دغه رنګې قرضدار یې دغه رنګې محترمو حاجتونه دي مشکلات دي چې سم دي الله پاک به په ښه بهترینې اعلی طریقې سره وکړي بس او صرف دا وظیفه وکړئ باقي کار په الله پاک باندې پرېږدئ خو چې کله تاسو سورة الاخلاص وایئ نو دا عادت هم پوره کوئ کوشش کوئ چې لکه څونه په ښه طریقې سره ویم چې الله پاک راضي شي څونه بهترین طریقې سره ویم چې الله پاک راضي شي انشاءالله العزیز ډېره پیدا وکړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته